أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. سورة البقرة آیت نمبر 87 رکو نمبر 10. ولقد آتینا او په تحقیق سره ورکړو مونږه موسی علیہ السلام ته الکتاب کتاب وقفینا او پر لپسې مونږ راولېږل من بعده رسد دنا بالرسل رسولان وآتینا او ورکړې مونږه عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم ته البینات واضح معجزه وأيدناه او من قوت ورکو هغه ته بروح القدس بروح قدس سره افکلما بیا هر کله چې جاءکم راغی تاسو ته رسول یو رسول بما په هغه حکم سره لا تهوا چې نخو انفسکم نفسن تاسو استكبرتم نو تاسو تکبر وکړو ففريقا كذبتم پس یو ډله تاسو دروغجن وګڼله وفريقا او یو ډله تقتلون تاسو قتل ولا وقالوا او ویدوی قلوبنا زمون پزړونو باندې غلف غلاف دی یعنی پرده ده بل لعنهم الله بلکې لعنت کړي الله په دوی باندې بکفرهم د دوی د کفر په وجه فقليلا پس ډېر لږ ما يؤمنون دی ایمان راوړي. په دې آیاتونو کې الله رب ذوالجلال یو ځلی بیا د بنی اسرائیل باندې چې کوم انعامات دي نو هغه بیا چې دي نو هغه بیانوي. نو الله فرمایي چې مونږ موسی علیہ السلام ته چې دینو کتاب یعنی تورات ورکړیو او د یو قوم د پاره د یو امت د پاره پیغمبر او بیا غ پیغمبر له چې دینو کتاب ورکول دا ډېر غټ عظیم شان نعمت دی. ځکه چې الله رب ذوالجلال د یو قوم د راهنمایي د پاره چې دینو هغه ته چې دینو پیغمبران چې دی هغه لګلی او بیا د هغه پیغمبرانو سره چې دینو هغه له چې دی یو قانون او یو شریعت چې دی هغه ورکړي. نو بیا دغه پیغمبر او الله چې کوم قانون او کوم شریعت راخړي نو پاغي په ذریعہ باندې هغه امت چې دینو هغه د گمراهۍ د لار نه بچ کیږي او سیده لارې ترازی. نو د گمراهۍ د لارې نه بچ کېدل په نیغه لار باندې روانېدل دا د لوی نعمت چې کم نه دي. نو الله رب ذوالجلال چې دی دغه نعمت طرف ته چې دی نو هغه اشاره کوي. ولقد آتینا او په تحقیق سره ورکړو مونږه موسی علیہ السلام ته الکتاب کتاب وقفینا او پر لپسې مونږ راولېږل من بعده رسد دنا بالرسل رسولان یعنی موسی علیہ السلام ته چې دی نو تورات ورکړلو او موسی علیہ السلام چې دی په خپل وخت کې هم دغه تورات چې دی نو تعلیم به ورکولو او د دې چې کوم احکامات هغه بیانول. بیا د موسی علیہ السلام نفس چې دی الله رب ذوالجلال یکه بعد دیگر پر لپسې چې دی هغه پیغمبران چې هغه را لګري لکه سليمان علیہ السلام، داوود علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، عیسی علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، دا ټول د موسی علیہ السلام نه پس چې دی دا الله رب ذوالجلال هم په دغه بنی اسرائیلو کې چې دی را لګري او د حضرت عیسی علیہ السلام پورې چې دی الله رب ذوالجلال په دې بنی اسرائیلو کې څلور زره انبیا چې هغه را لګلو. اخیری چې کوم د بنی اسرائیل کوم پیغمبر هغه حضرت عیسی علیہ السلام.
نو الله دغه بیانې نو دغه پیغمبرانو بعد دغه تورات کې چې کوم شریعت او کوم احکامات او هغه بچري نو دا به دغه قوم ته چری داغه یاد دهانی به ورته کول او هغه به ورته سکول هغه به بیانوله وقفینا او پر لپسې مونږ راولېګل من بعده رستدنا بالرسل رسلان وآتینا ورکړل مونږه عیسی تا ابن مریم یعنی عیسی زوی د مریم ته البینات واضحه معجزه یعنی د انجیل سره چې کوم کتاب چې عیسی علی السلام ته چې د بنی اسرائیل هغه اخیری پیغمبرو الله رب الجلال چې نو دته کم قانون کم شریعت چې ورکړو هغه د انجیل په شکل کې وو لیکن دا غین علاوه الله رب الجلال چې دی واضحه معجزه ولهم ورکړي لکه د عیسی علی السلام په معجزو کې دا چیرې کم مادرزات لون به هغه بچی نو دا د دعا د برکت بچی نو هغه بس شو هغه بینا شو هغه ته رقم ملو شو دا چې دینو مړی چې دینو هغه د پلاس باندې چې هغه مړی چې هغه برا ژوند کېدل نو دا سې د ښکارا غټي معجزې وي وَأَيَّدْنَاهُ او من قوت ورکو هغه ته بروح القدس بروح قدس سره مراد جبرئیل امین دی جبرئیل علی السلام سره چې حضرت عیسی علی السلام ته چې دین قوت هم ورکړو ځکه چې د يهودو چې دین د عیسی علی السلام سره چې دین ډیره سخت دښمنی وو نو د پیدایش نه والا تر د اسمان ته د خطوب ور چې دین روح القدس یعنی جبرئیل امین چې دین د مرسته کوله د معاون او مددگار وو کله چې د پیدایش کېدو د شیطان د لمس او د شیطان د ټچ کېدو نه چې دین الله رب الجلال د جبرئیل امین په ذریعہ باندې چې دا محفوظ وساتلو او دغه شانتي د يهوديان چې د خلاف به سازشونه کول د قتل نو حضرت جبرئیل امین بچی د سربو او په اخر کې چې الله رب الجلال جبرئیل امین ته حکم وکړ هغه اسمان ته چې هغه چوت کو ان شاء الله تفصیلی واقع چې په درې مصیبار کې روان وآتینا ورکړل مونږه عیسی ابن مریم عیسی د مریم ته البینات واضح معجزه وأيدناه او من قوت ورکو هغه ته بروح القدس بروح قدس سره یعنی په جبرئیل امین سره افکلما بیا هر کله چې جاءکم راوړو تاسو ته رسول یو رسول بما هغه حکم لا تهوا چې نخو انفسکم نسن ساسو استكبرتم نو تکبر وکو تاسو یعنی کوم رسول چې براتلو او دی بنی اسرائیل او دی يهود ته بچری د الله هغه احکامات بچری بیانول نو د دوی نفسونو بچری هغه به نه خو خول چې نه به خو خل بیا دوی سو کو دی بیا تکبر وکړو نو بیا دغه تکبر د وجې نه به دوی څه کوله ففریقا کذبتم پس یو ډله دوی دروغجن وګڼل یعنی موسی علی السلام د پیغمبر هغه دروغجن وګڼلو وفریقا تقتلون یو ډله تاسو قتلول لکه حضرت زکریا علی السلام چې هغه دوی څخه قتل کړو وقالو قلوبنا غلف او وی دوی قلوبنا پزړونو زمونږ باندې غلفن پرده ده یعنی دوی وی چې زمونږ د ازړونو چې دین او دا په یو غلاب کې چې بندي په یو پرده کې چې بندي نو د بهر نه چې کم اثرات او کم تغیرات او تبدیلی کیږي داغي اثر زمونږ پزړه باندې نه کیږي مطلب داری چې زمونږ سره چې کم دین دی هغه مونږ بس په یو پرده کې چې هغه بند کړی دی د بهر نه چې کم دا نور کم دینونه دی او کم شریعت دی نعوذ بالله هغه زمونږ په خپل دین باندې چې هغه اثر نه کوي مونږ د خپل ځل چې په یو غلاب کې بند کړی دی په یو پرده کې بند کړی دی د بهر چار څه کیږي پاغي باندې چې اثر نه کوي مطلب داری چې مونږه د دغه دین د وجه نه چې متاثر کیږو یعنی د موسی علی السلام یا د شاته د عیسی علی السلام چې کوم شریعت راوړی دی د دین موږ نه متاثر کیږو ولی چې موږ د خپل زړه چې په یو پرده کې چې یو قسم لبن کړی دی د بهر د اثراتونو چې هغه متاثر کیږي نه دا د دوی یو قسم له عقیده وا وقالوا وایدی قلوبنا زمون په زړونو باندې غلفن پرده بل لعنهم الله فرمایي حقیقت کې دا څه خبره نه ده ما تاسو مخکې ویلو چې بل ما قبل کې چې کوم خبره وشي دا غي د رد لپاره راځي نو دوی چې کومه دعوه کوي چې زمونږ د زړونو په یو غلاف او په یو پرده کې بندي بالکل محفوظ دي زمونږ دین محفوظ دي دا چې بل دین کراشي نو دا نشي بدلولي دغه د دوی یو غلطه عقیده و نو الله فرمایي بل نه دا څه خبره نه ده بلکې لعنهم الله دا الله لعنت ته بدوي باندې دوی دا الله د رحمت نه چې دا غلري شوی دي لعنت ته بکفرهم د دوی د کفر په وجه فقليلا ما يؤمنون بس ډېر لږ دي ایمان راوړي
ډېر لږ ایمان راوړي. یعنی ایمان مطلب دا دی چې دوی ډېر لږ سيزونو باندې یقین ساتي. لکه څنګه دا الله تعالی په توحید باندې دوی هم ایمان راوړي چې الله تعالی چې هغه یو دی. نو ایمان د پاره چې دی لږ او ډېر خبره نه، د کامل تور باندې چې ایمان راوړي. دا نه چې په یو سیز باندې به زو عمل کوم او په بل سیز باندې به عمل نه کوم. لکه ابرزی سبق افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. بس زما د نفس مطابق یو سیز پاغي به زما ایمان او زما د نفس مطابق نه پاغي باندې به زما ایمان نه. ها نو الله فرمایي چې دوی هم لکه په بعضی سیزونو باندې ایمان راوړي، نو دا ډېر لږ ایمان دی. لږ او ډېر چې دی الله ته مطلوب نه دی، بلکې کامل ایمان چې دی الله چې څومره احکامات دی پاغي باندې ایمان چې دی هغه راوړل ضروری دی. ولما جاءهم وهر کله چې راغی دوی ته کتاب یو کتاب من عند الله دا الله د جانبه مصدق چې تصدیق کوي لما دا هغه کتاب معهم د دوی سره دی. بیا چې اخر کې پیغمبر علی السلام او هغه باندې چې کوم قران نازل شو دا قران چې د دوی د کتابونو هم چې نو هغه تصدیق کوي. وکانو من قبل ودي وړاندې د دینه یستفتحون چې کامیابی به غوښتل علی الذین په هغه خلق باندې کفرو چې کافرانو دی. يهوديان خو په تورات کې چې دی د پیغمبر علی السلام او د دې قران متعلق پیشنګوئی چې دوی ته شو چې دا سه اخیری به یو نبی راځي او په هغه باندې به کلام رخیږي. او د پیغمبر علی السلام کوم اوصاف او کوم فضایل چې هغه په تورات کې دوی چې هغه ویلو، نو دوی به چې دی نو د پیغمبر علی السلام په وسیله سره چې د الله تعالی نه به چې سوال کولو چې موږ له دغه نبی په وسیله سره چې موږ له کامیابی راکې، موږ له فتح راکې په کافرانو. نو یې مخکې چې پیغمبر لا نو راغلی په تورات کې چې دغه فضایل دوی اوریدل د الله تعالی نه به چې نبی علی السلام به وسیله ګرځوله چې مونږه له دغه پیغمبر په ذریعہ باندې چې موږ له کامیابی راکې. ولیکن کله چې فلما جاءهم بیا هر کله چې راغی ما عرفو هغه چې کم دوی پیژندلو، یعنی کم هدایت چې دوی پیژندلو کم قران یا کم پیغمبر، نو کفرو به بیا دوی راغی انکار وکړو. نو اول کې به چې د هغه پیغمبر په ذریعہ باندې کامیابی غوښتل، فتح به غوښتل، دغه به یو ذریعہ ګرځول چې الله موږ له دغه نبی په فضیلت سره چې موږ کامیابی راکړي. خو چې کله راغلی بیا دغه نسو کول انکار وکړو. فلعنت الله پس لعنت دی د الله علی الکافرین په کافرانو باندې. نو دې کې یو لکه دا یو مسله ذهن کې نه وای، لکه دغه يهوديانو با چې په تورات کې د پیغمبر علی السلام متعلق کم فضایل او الله رب ذوالجلال او بیان کړو چې دا یو اخیری نبی برازي او ټولو پیغمبرانو چې نو یو یې سردار وي او دا شانتي داغه امت چې نو هغه په فضیلت والی. نو دوی بچی داغه په ذریعہ باندې چې نو د الله نه مدد غوښتلو او د کافرانو باندې بچی فتح چې خپل چې الله موږ چې دغه نبی په وساتت سره چې موږ کامیابی راکړي. نو ګوره دیتا دا وسیله نه، د وسیله یو وسیله ده چې مثلا د الله چې کم نیک بندگان دي، بزرگان دي، اولیاء الله دي، د هغه په وساتت سره دغه په وسیله سره د الله نه سوال کول بالکل جایز دي. خو لیکن براه راست د یو ولینا براه راست د یو بزرگ نه سوال کول دا شرک دی. مثلا یو ولی دی او ته چې یا الله دا ستا نیک بندو د ټوله ژوندۍ پاکه تیر شوی دا، یا الله زه خو ګناګار یم، زه ګستانه سوال کوم، نو زه تعالی په کومه جبستانه سوال وکم، زما خو ټوله ژوندۍ چې دغه په ګناهونو کې ډوبره، یا الله ستاده نیک بنده دی، ستاده بزرگ بنده دی، د ټوله ژوندۍ ستاده رضامندۍ لپاره تیر کړی و، ټول خلک چې په د گواهی ورکړي چې دا نیک بنده دی، یا الله د په وسیله سره چې زما دا سوال قبول کړي، دا بالکل چې دا جایز ده. خو لیکن مثلا یو قبر کې چې یو ولی پروت دی، یو بزرگ پروت دی، نو داغه خو وسیله ګرځول شي، خو لیکن برای راست داغه قبر ته ورتل او داغه نه غختل دي ته شرک ویل کیږي. نو په دې مسله باندې ځار پوهیږي چې یو قبر ته ودرېدل هغه ته لاس چوتول داغه نه غختل دا چې دا شرک دی. کپه دې ست انداز کې یا الله پر قبر کې چې کم بزرگ پروت دی چې ټول نه د بزرګۍ گواہی ورکړي، د ولایت چې هغه گواہی ورکړي، دا ستاره نیک پاک بندو دا موږ ستاسو چې سفارشي ګرځو، یا الله د په وجبان چې زموږ سوال قبول کړي، نو دې ته وسیله ویل کیږي او دا بالکل سره دا جایز ده. ولقد اتینا وبتاخی سره ورکړو موږ موسی علی السلام تعالی کتاب وقفینا پر پس موږ راولېګل من بعده رسددنا بالرسل رسولان واتینا ورکړل موږ عیسی ابن مریم عیسی د مریم تعالی البینات واضح معجزه وایدناه او قوت ورکو موږ غتا بروح القدس پر روح القدس سره یعنی په جبرئیل امین سره
افکلما بیا هر کله چې جاءکم ربو تاسو ته رسول یو رسول بما هغه حکم لا تحوا چې نبخو خو انفسکم نفسن تاسو استكبرتم نو تاسو به تکبر وکړو ففريقا پس یو ډلا کذبتم تاسو دروغجن کړه او فريقا او یو ډلا تقتلون تاسو قتلول وقالوا قلوبنا او وی دوی زمون پزړونو باندې غلفن پرددا بل لعنهم الله بلک الله لعنت کړي په دوی باندې به کفرهم د دوی د کفر په وجي فقليلا ما يؤمنون پس ډیر لږ دوی ایمان راوړي ولما جاءهم او هر کله چې راغی دوی ته کتاب یو کتاب من عند الله د الله د جانبه مصدقون چې تصدیق کوي لما د هغه سامعهم چې د دوی سره دي وکانو او دوی من قبل وړاندې د دینه یستفتحون چې کامیابی به غوښتل علی الذین په هغه خلق باندې کفرو چې کافرانو فلما جاءهم پس هر کله چې راغی دوی ته ما هغه ساعرفو چې دوی په جندلو کفرو به نو دوی کفر وکړو داغه فلعنت الله پس لعنت د الله علی الکافرین په کافرانو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله